چې دا خبرې نشم کولی زما د دې ماشومې دا خبره واورېده نو سوچ پکار دی موږ لا چې په بر سواد کې دا یو تنظیم دی سهیل باچا صاحب چې صرف او صرف دا د یتیمانانو دپاره دی او موږ د بار بار د خلکو ته دا مخې ته دا خبرې ښودې دي موږ ته ډېرې غټې مسلې دي دلته او هغه مسلې موږ څنګه حل کوو د هغې نه موږ خبر یو زموږ تنظیم خبر دی د چارې دین د هغې مطابق څه تحفظات دي هر راتلی شي زموږ سره کېناستی شي او موږ په روڼ تندي باندې د هغوی د سوال جواب ورکولی شو راغلي ټولو مېلمنو ته او ماشومانو ته د زړه د کومې هرکلی یم او زموږ سره چې کوم مېلمانه راغلي دي او په دې روژه کې هغوی خپل قیمتي وخت ویستلی دی زموږ سره راغلي مېلمانه چې په هغې کې زموږ سره اے سی لقمان خان اسسټنټ کمیشنر خواجهخیله دی د هغه سره اقبال صاحب پروفیسر صاحب چې زموږ معروف بورډ ډایرکټر هم پاتې شوی دی زموږ سابقه سره زموږ ډایرکټر صاحب چې تاسو نه پټ پناه دی چې زموږ سره په هر وخت کې هغه عبدالعزیز صاحب زموږ سره مرستې کړي دي او زموږ له حوصله راکړې ده او په دې کې د هغه بنیادي کردار دی په دې ورسره زموږ نور ګران مېلمانه چې راغلي دي زموږ خان محمد صاحب د هغه سره اجاز خان او نور زموږ د ریکورډ نه په دې روژه کې دومره د لرې نه زما ملګری زما ډېر نږدې سهیل باچا صاحب چې هغه ته زه مبارکي هم ورکوم د کې پي جرنالسټ صدر په توګه باندې چې ماشاءالله زموږ یو ملګری دومره مخکې او په دغه پوسټ په دغه اوده باندې راغلی دی نو زه د خپل طرف هغه ته مبارکي هم ورکوم او د هغه سره راغلي مېلمانه د چارباغ یا حسین صاحب دلې د هغوی سره راغلي دي زه د هغوی ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم زموږ سره که نور څوک پاتې شوي او زما نومونه نو زه د هغو نه معذرت خواږم نو اے سی صاحب ته به زموږ دی چې دا ډېره ذمواري ده دا د القا چې دا کم کار موږ کوو نو دا د موږ او هغوی په شریکه باندې یو کار دی او په دې کې زیات کردار چې موږ غواړو چې زموږ خواجهخیل اے سی صاحب د دې نه پوره خبر شي ځکه چې په دوی په اوږو هم دغه ذمواریانې دي چې هغه د موږ سره یو بل سره چوتې کړو زه راځم د خپل د تنظیم ملګرو ته چې سبحان علي صاحب څنګه وویل دې سبحان علي صاحب په یکه ککرۍ یوازې موږ خو د پیسې دغه د ده سره کړی خو دومره هغه فزیکلي هغه کوم چې دی چې کوم لیګیا دی کوم جاني او کوم دلته محنت کوي په دې تنظیم کې نو دا د ده بنیادي کار دی او د دې سره بیا چې سره موږ تنظیم جوړ کړو نو برکت خان زموږ سره چې کوم ماشاءالله هغه په دې کې یو ښه خپل کردار ادا کړی دی زموږ سره نن چې دا دې ځای ته موږ رارسېدلي یو نو دا تنظیم راغلی دی یا دا ماشومان دي زموږ سره ډېر ماشومان د دې نه وتلي دي او څه راځي او څه ځي بیا ماشاءالله زموږ سره ډېر ماشومان داسې دي چې مخې ته ځي بیا او زه ډېر خوشحاله شوم چې یو ماشوم راغلی و دلته کې سبحان علي صاحب زما سره میلاو کړی او هغه ماشاءالله ښه پوسټ باندې دی اوس نو زه ما پېژنم نو اوس زه دا تاسو ته وایم چې دا ماشومان ناست دي په دې کې الله حاضر دی زه پېژنم هم دا یو ښه خبره ده زه دا خبره کومه چې نن چې موږ کوم کار کوو دا زموږ د علاقې دپاره چې په بر سواد کې زه ستاسو په دغه کې راوړم زموږ پروفیسر اقبال صاحب زموږ سره اول پروګرام کې شامل شو زما خیال مخکې که شامل شي زه نه وم نو چې هغه هم د دې علاقې زموږ یو ښه کردار ادا کوي او هغه د سوشل ورکر او د هغه په دې علاقه باندې نظر دی هغوی ته هم دا خبره کوم او زه په دې میډیا باندې هم دا خبره کوم چې په بر سواد کې دا یو تنظیم دی سهیل باچا صاحب چې صرف او صرف دا د یتیمانانو دپاره دی او موږ د بار د خلکو
مخې ته دا خبرې ښودې دي موږ ته ډېرې غټې مسلې دي دلته او هغه مسلې موږ څنګه حل کوو د هغې نه موږ خبر یو زموږ تنظیم خبر دی که چاته دا خبره کوي دلته کې نو سل خبرې ته پورې کوي د الزاماتو دپاره او د نکتهچینۍ دپاره دومره خاک دی چې زه تاسو ته نشم ویلی او که چېرې چا څوک په ګران راشي نو څوک دا نه وایي نن چې د ماشومې زه چې دا خبرې نشم کولی نو ما د دې ماشومې نه خبره واورېده نو سوچ پکار دی موږ له چې سوري دا موږ له دا کم څه کم احساس پکار دی اوس زه دا وایم دلته خپل ته چې کم څه کم موږ لا په دې ایریا کې چې ټیک ده موږ ثابته اوس له دې خپلو کارونو کې بوخته یو او په خپل کارونو کې لګیا یو کم څه کم زموږ په قواو شاو کې چې کوم یتیمانان دي غریبانان دي کونډې دي د هغې په موږ باندې ساعت جوړېږي او هغې ته الله تعالی به ستاسو نه زموږ نه دا تپوس کوي او معاشره کې هم دا پکار دي چې که موږ د دغه وړو په یتیمانانو په سر لاس کښېنلو نو ایسي صاحب د دې خبرو نه خبر ده زموږ مشران چې آیا د دې نه څه جوړېږي پولیس تاڼه ایسي چو صاحب راغی موږ راښکړله خو که وروسته زه یو ماشوم نیسم او ده څونه ونیو او په دې خوازخیلې کې څونه بند کړه څونه راازاد شو څه ته جوړ کړو هېڅ ته جوړ نه کړو نن یې نیسي سبا یې پرېږدي اصل کې بنیادي خبره دا ده چې موږ د ماشوم تربیت داسې وکړو چې د ده نه دغه شی جوړ نه شي چې سبا لپاره تاسو وینئ په هر سړي په خپل کور کې په روغ پسې تماچه راغوستی دی ټوپک راغوستی دی خپلونه ولي معاشره زموږ نه بېګاو شوې ده که د بېګاراوۍ نه د معاشرې د دغې مسایلو جرایمو نه موږ دا خپله معاشره بچ کول غواړو نو دا وخت دی زه دا غواړم زما د موضوع بله وه خو د ماشومې زما هغه څه بالکل دغه کړي دي نو زه دا غواړم چې موږ اوس هم د دې مخنیوی وکړو ایسي صاحب ته زه دا وایم چې د بد سواد دپاره کوز سواد کې چې کومې ادارې دي که پرورش دی که خپل کور ماډل سکول دی او که نورې دي هغه زموږ بچي دي هغه یتیمانان دي خو څه چې راځي په کوز سواد کې پاتې کېږي سهیل صاحب بد سواد ته هېڅ نه رارسي ایسي صاحب نه پر زور زما دا مطالبه ده چې تاسو به زموږ سره جي ودرېږئ په دې کې دا بچي چې کومې کور تاسو دلته یې تاسو زموږ د علاقې سره بیا حسابېږئ کېدای شي ستاسو تعلق د بل ځای سره خو تاسو چې دلته څونه پورې یئ په دې پوسټ باندې نو ستاسو له پکار دی چې تاسو له څه راځي او کوم څونه لاس رسي نو تاسو لاس ورسوئ داسې زه اقبال صاحب ته وایم چې دوی د دوی هم ښه تعلق دی ډېر ایسیچو صاحب ته وایم چې که دلته کې په دې ایریا باندې څه داسې ستاسو له لاسو نه کېږي او نور هغه خلکو ته وایم چې په دې علاقه کې پاتې کېږي چې هلک راویښ شي د دې یتیمانانو سره لاس اخلاص وکړي او زموږ نور موږ داسې په دې ایریا کې تقریبا زموږ سره ډېټه پرته ده سهیل صاحب 1000 باو یتیمانان دي په موږ پسې راشي او هغه موږ ته وایي موږ له دغه پکار دي موږ ورنه نه شو کولی زموږ سره نور نه کېږي دا شته چې موږ کوو دا موږ ډېر د زړه په زور کوو لګیا یو او الله دې موږ له توفیق راکړي موږ حوصله نه خرابوو شکر الحمدلله چې دومره موږ سره د ځان سره کولی شو او کوو خو زه تاسو ته وایم چې آیا راشئ زه تاسو دا خبره وکړم چې تاسو په دې ځای نن ولاړ یئ تاسو هر سړی خپل خپل کار کوئ تاسو ته دومره خپل ضمیر مطمئن کول خو پکار دي که نه لکه ایسي صاحب خپل کار کوي اقبال صاحب خپل کار کوي عبدالعزیز صاحب زموږ خپل کار کوي ایسي چو صاحب د ثابته ورځ لګیا کوي خو خپل ضمیر چې ماسخوتن سم دی دا تاسو دا وایئ چې نن ما داسې یو کار کړی دی دا نه نن چې تاسو دا په وخت وویاست دا ستاسو د زندګۍ او زموږ د زندګۍ اهم وخت دی سهیل باچا صاحب ترې د هغه ځای نه راغلی د هغوی سره ملګري انشاءالله زه دا وایم چې تاسو دا خپل ضمیر دا ځان چې سړی مطمئن کړي نو انشاءالله زه دا یم چې جنت هم دغلته دی زما ګیره نشته نه راسره نور علم شته خو انشاءالله زه دا وایم د رب نه زه دا امید کوم چې جنت به زموږ د ټولو دا تاسو چې راغلي انشاءالله جنت زموږ دی او جنت له به ټول روز روزي وخېري دا ضروري نه ده چې زه د سهار نه واړم ماښام نه واړم د سهاره پورې نفلونه کوم ولاړ کړي په پردی حق کې خورم یا دې زموږ دغه حقوقالعباد کول پکار دي او د معاشرې دا حصول زما خپل نظیره دا ده زما سره علم نشته زه ډېر یو غټ ګناهګار یم خو بهرحال په دې مې سوچ او فکر کار کوي الحمدلله چې اول کوم کردار څه کار کول غواړي هغه هم دغه کار دی نو زه تاسو ته یم چې انشاءالله تاسو نن موږ له وخت راکړو هغوی به ټولو دا وخت ورکړو موږ له نه دی
نو زه د دې شکریا ادا کوم او زه دا وایم چې تاسو به پس ته سملی او تاسو ته به دا سوچ راځي ستاسو کومو بچو د اختر تاسو خپلو بچو له کپړې اخیستي دي لاول چې دی آیا زما په ګاونډ کې زما خو داسې زما چې څونه وس کېږي زما به یو ګاونډي له یا یو ماشوم له د خپل بچي سره د هغه پیزار کپړې د هغه د روجې د هغه د نغري د هغه د کور آیا دا سوچ ما کړی دی نو زه خو لمونځونه کوم او بسونه کوم او سهار ولاړم په یخو اوبو په ګرمو خو یاره اول کوم صحیح کار چې دی هغه ما کړی دی زما خو بل سوچ دا دی چې زه ما دا خبرې وبېږي روژه ده ستاسو وخت قیمتي دی ما تاسو ته وویل خو کم څه کم په دې باندې هر سړي د سوچ په کار دی چې زه څه کار کوم خو الله تعالی به یو ما بخي چې زما دغه بچی په ګاونډ کې وګړي د خیال به دی کپړې نشته د دې به الله تعالی موږ د اختر دپاره الحمدلله هر اختر کې داسې یو د هغه ورکول دي دا د الله طرفه دی زما یو ملګری دی سهیل باچا سی بي پېژني که دلته زه د هغه ذکر ونه کړم نو هغه ما سره ډېر غټ په دې کې تعاون کړی دی سلیم اقبال صاحب چې د قمر سره تعلق ساتي او زه دلته کې د هغه ډېر غټ شکرګزار یم چې څه کال او هغوی زموږ سره یو ډېر او د هغې نه مخکې وو هغوی زموږ سره قدم چت کړی دی زموږ سره 3 ماشومان هم اخیستي دي زه خلکو ته بار بار دا وایم چې موږ د چا نه نغدې پیسې نه غواړو زه دې وایو د 51 نمبر شته راځئ یو ماشوم 2 ماشومه 3 ماشوم بچا چې څونه کېږي زموږ سره یې قبلوئ په خپل لاس ولکه کپړې هلئ که روپۍ ونه ورکوئ که کور کور سره ځئ کور د کور حالات یې نه موږ له پیسې نه راکوو موږ ته دا نه غواړو ځکه چې ډېر داسې فاونډیشن جوړې دي چې هغه په ډېر په جامه کې خپل نور مقاصد کوي زه دا خبره لږه اوږدومه که خفه کېږئ تاسو نو ډېر خلک په موږ اعتراض کوي چې دوی سیاسي نظریه لري سیاسي سوچ او بیا د دوی څه مقاصد دي سیاسي سوچ چې دلته دا کوم زموږ مشران ناست دي دا په ایجوکیشن کې پاتې شوي دي دوی په غټو غټو عهدو پاتې شوي دي او زه اصل کې زموږ دا ایسي صاحب لقمان صاحب نه هم زه دا خبره کوم چې نظریه د هر څه نشته دا برکت خان د یوې پارټۍ سره تعلق ساتي زه د بلې سره ساتم سبحان الله د بلې سره ساتي تاسو د بلې سره څوک بل ورکوي څوک یې په ډاګه ورکوي که په موږ څوک دا اعتراض کوي چې دوی د یوې پارټۍ سره تعلق ساتي نو زه دا کلم وایم چې د هر سړي نظریه ده خو موږ نظریه په ډاګه ساتو مسله دغه ځای کې ده هر سړي خپله نظریه ده خپل سوچ دی خو دا اعتراض دې کم څه کم څوک نه کوي د هغې د موږ نه په دې کې خپل مقاصد شته الله ته معلومه ده چې موږ دا څنګه شروع کړی دی او د کوم ځای پورې بیایو نو د اعتراض دپاره خو سهیل صاحب تاسو ته وایو چې ډېر سهیل باچا صاحب دنیا خلق دی بیا خلک په اسمونو اعتراض کوي که د چا د دې ادارې مطابق څه تحفظات دي هر اړتیا شي زموږ سره کېناستی شي او موږ په روڼ تندي باندې د هغوی د سوال جواب ورکولی شو چې آیا د چا په دې کې څه اعتراض رادي شي دلته زموږ سره دې کېني او هغه خپل اعتراض د مناسب زموږ سره وکړي په موږ باندې دی هغه څه خبرې زموږ سره دې شیر کړي یو ځل بیا زه ستاسو له ټولو د راتلو ډېره شکرګزار یم او د روژې ورځ ده وخت مې ستاسو ډېر واغست او الله ښه ساته ډېره مننه